اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. مسلمانانو ورونو څرنګه چې موږ ستاسو سره وعده کړې وه چې زموږ کوم یتیمانان او بېوسه خلک دي زموږ بچنګیان دي د هغې دپاره به موږ کور په کور ګرځو او د هغې سره به خپله مرسته کوو. دا زموږ سره زموږ د بچیان ولاړ دي، زموږ د ورېرونه ولاړ دي، دا تاسو ټول لیدی شئ، دا یتیمانان دي. موږ راغلي دلته یو سکول ته، زموږ سره د دې سکول پرنسپل صاحب ولاړ دی. پرنسپل صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. پرنسپل صاحب څرنګه چې ستاسو سره موږ خبره وکړه او دلته راغلي دي سکول ته او د دې ماشومانو دپاره موږ دا د تنظیم د طرفه دا کوټونه، جرابې، ګلبزونه، ګلیبن وغیره دا هر څه ستاسو د وړاندې دي. په څه نظر ورته ګورئ جي تاسو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ډاکټر صاحب الله رب العالمین په خپل باندې د وخت کې مونږ مینی د ماشومان مینی د حالات هم ټول د الله په مخ کې دي. خلک وی پلانینه دعا نه وی ماته دعا وکړه. زما خیال دا دی چې یو دعا کول دي، یو دعا اغستل دي. نو کومه دعا چې د زړه نه وشي نو هغې ته دعا اغستل وي. اوس دا ماشومان چې کوم مستحق دي، ساجد خان، الیاس خان او مان الله صاحب ولاړ دی، رشید صاحب دی وخت کې نشته، هغوی ته دا ذمه داري ما حواله کړې وه ستاسو په دغه باندې په وساطت باندې چې تاسو ما سره خبره کړې وه. نو موږ چې څومره مستحق کسان دي، یتیمانان دي یا انتهایی غریب دي، نو هغه دلته کې راویستلي دي د چمن کې موږ ولاړي. اوس تر کومه حده پورې چې د هغه خلکو تعلق دی چې هغه تا سره امداد کوي، نو زه هغې له دا شورټي ورکوم چې دا 100% د هغې امداد مستحقینو ته الله جل جلاله رسی او دا دی روان دی رسیږي ورته. الله پاک دې ستاسو سره هم ډېر زیات ښه وکړي چې دومره محنت کوئ، کوشش کوئ. بیا هغه خلک چې هغه په تاسو باندې اعتماد کوي او د هغه اعتماد ته تاسو ټیس نه رسوئ، بلکې هغه حق چې کوم دی هغه تاسو مستحقینو ته ورسو. دنیا کې ډېر کم خلک داسې شته دی چې هغه د ډېرو نادارو خلکو په کار باندې راځي، د بېوسو خلکو. د دې نه علاوه مخکې ډېر کسان دلته کې راغلي دي، هغوی هم خپل تعاون کړی دی، موږ د هغوی هم شکریه ادا کوو. خو ستاسو دا کم تعاون چې دی چې دا بالکل هغه په ورغوي کې دغه وه، بېګا تاسو خبره وکړه او نن د ټول سامان سره راغلي، سامان دلته موجود دی، د ماشومانو ته هغه میلاویږي. نو زه د خپل طرفه، د خپل سټاف ته طرفه، د خپل ماشومانو د علاقې طرفه ستاسو هم شکریه ادا کوم، د هغه چا هم شکریه ادا کوم چې هغې ستاسو په وساطت باندې زموږ د دې ماشومانو، یتیمانانو او غریبانانو سره امداد کوي. ډېره مننه جي. ساجد صاحب زه وایم چې که یو دوه خبرې کوئ او دغه ورکړئ یخني د دې ماشومانو له چې دوی زی ټایم یې نه ضایع کېږي. نو زه خو به زه یم چې د پرنسپل صاحب د خبرو نه پس خو د خبرو حق نه جوړېږي. خو څنګه چې پرنسپل صاحب وویل نو زه هم دغه وایم چې په لکه د دې څیز ضرورت دی. نو زما په خیال په دې ټایم کې دا ډېر موزون کار وشو، ځکه چې یخنیانې رالي د ځینو کسانو که یتیمان یا غریبان یا وس یې نه کېږي، نو که هغوی ته مفلر یا دستانې یا سویټر میلاو شي. دې کې دا ټول ماشومان چې تاسو وینئ دا یتیمانان ماشومان دي او دغه پرنسپل صاحب دی ولاړ دی، ورسره دغه نور استادان صاحبان دي، دوی ولا دا کم بنینونه چې تاسو وینئ د سکول یونیفارم هم دی، دغه بنینونه ورسره کوټونه هم ورکوي او ګلیبن، جرابې وغیره دا ټول ماشومان تاسو کتی شئ. همدا ستاسو د وړاندې دي ملګرو دغه کوم د یونیفارم دی، دغه تاسو کتی شئ دي دا ماشوم دا ستاسو د وړاندې د مسلمانانو ورونو څومره یتیمانان واړه چې دي دا وینئ، دا د ګل په شان ماشومان دي. بلکې دا خو د سکول واړه نه دي، خو د سکول په ګاونډ کې و نو د پرنسپل صاحب پیژانده هغوی راوستي. دا تاسو کتی شئ جي، دا تاسو کتی شئ جي، دا ورسره هم دي، دا هم دي، ها دا ماشومان ورسره هم دي جي، دا غریبانان دي جي او دا یتیمانان که دا یتیمانان دي جي، ها او دا ها دا چې کوم دي مستحق دي. ټیک دی جي. پلاران دیاړي ورته هم نه میلاویږي، دیاړي ښه جي، داسې خلک. ټیک دی جي. دا ستاسو د وړاندې دي او دغه د پرنسپل صاحب وینا د مسلمانانو ورونو دا ټول تاسو وینئ چې دا دومره
ماشومان دي دوی ته کوټونه بلوزونه جرابې ګولیبن دا هر څه ورته میلاویږي نه تاسو ټول وینئ جی دا موږ راغلي یو دې ماشومانو له دا تاسو کتی شئ جی دا تاسو کتی شئ جی دا د سکول پرنسپل دی د دوی په وساطت باندې دلته راغلي یو الله تعالی دې جزای خیر ورکړي چې موږ ته دومره اجازت راکړو ځکه چې کور په کور به موږ ګرځېده نو ډېره به ګرانه وای راته او بل دا چې اندازه به راته هم نه کېدی خو دوی ته اندازه وشوه چې او دوی ته په سکول کې ورسره دي نو دوی ته الریډي د مخکې نه پته لګي مسلمانان وروڼو دغه ستاسو د وړاندې دي هغه ماشومان ټول یتیمانان ماشومان دي دا چهره وستنو وایي چې دا مستحق غریبانان دي مسلمانان وروڼو دغه چې څومره دي دا ټول لګېدلي تاسو کتی شئ جي تاسو کتی شئ جي مونږ د یتیمانانو چې کومه خبره کړې وه دا یو سکول ته راغلي وو تاسو په دې سکول کې وګورئ دا ټول یتیمانان ماشومان دي او دی له دا درې ماشومان خو پکې په سکول نه دي دا د سکول په ګاونډ کې اوسېدن او دا هم د دې پرنسپل صاحب په وینا راوستي دي باقي دوی له مونږ دغه کم بنینونه دي کم سامان دی د جیمو دپاره چې مونږ راوړی دی هغه ټول دا تاسو کتی شئ دا هم راوړی و دغه ټول یتیمانان ماشومان دي دا تاسو کتی شئ دا تاسو لیدی شئ وروڼو مسلمانانو وروڼو الله تعالی د څوک نه محتاجي بد څیز دی به هر حال دا هر څه ستاسو د وړاندې دي نه چابي والا ګاډي نه بلوزونه راوړه کوټونه ټیک دی جی دا مسلمانانو پرنسپل صاحب په خپله یو لوپټه ورکوي دې ماشومانو له دا ته چېرته راغلې وې لورو څه دې کولو کوټې درکو نو ته خو په لوپټه پسې راغلې پاتې شوه ده نه ښه یېره وه ده نه اوس دې واغسته او کوټې دې اوسه ویوړه پرنسپل صاحب تاسو بس دعاګانې کوئ